دا زمنګ دا شیخ ریحانة الهند چې ورته ویلې کیږي څوک دی ریحانة الهند څوک دی صاحب شیخ زکریا رحمه الله چې دا یو کتاب لیکلی دی تبلیغی نصاب چې مشهور په فضائل اعمال سره دی او په هر جماعت کې پروت وي د دیوبندیانو چې څومره جماعتونه دي نو په هر جماعت کې به دا فضائل الاعمال پروت وي په دغه کې وګوره لوی لوی حواله تعالی نه در کوم ځکه هغه د حدیث او د لوی لوی مورخینو حواله چې تعالی در کوم هغه ته نشي کته دغه معمولی چې ستا او زما په ذهن کې دا ډیر یو معمولی کتاب وي خدا شیخ زکریا رحمه الله په دې باندې ډیره خواري کړې ده او تبلیغی نصاب تیار کړی د فضائل اعمال په دقه کې وګوره خبر مقصد مې دا دی امام قرطبی رحمه الله لوی سړی تیر شوی دی هغه وی ما اوریدلو چې چا لا اله الا الله دا او یا زره کرته وي نو الله رب ذوالجلال به د جهنم نه خلاص کی د جهنم د عذاب نه به اخلاص کی د ځان د پاره دا یو نصاب وګرځي او یا زره کرته نو وای ما د ځان د پاره او یا زره کرته دا وي او وای د خپل بیبي د پاره مم او یا زره کرته دا لا اله الا الله ورد خدا واقع وای ما اوریدلې و چې دغه شانته با دا جهنم د عذاب نه دی خلاص وای پدې کې زمونږه پکلی کې یو ځوانو او هغه پدې مشهور چې دته کشف کیږي کشف دا د قبرونو دا احوال معلومه دل پدې باندې بیا چرته مکمل خبر وکړو نو وای زما په هغه باندې دام شکو چې دا خبر صحیح ده او کو غلطه ده وای دې ما سره روټه ته یو وارناستو نو وای د یو आवाज او یو چغه واله کله چې چغه واله نو په جړا شوې ماته تاسو کو چې ولی ته ولې دا چغه دی واله او دا جاړې ولی وای دراته وی چې جاړه مزکه چې ما خپل مور او پلار ولیدل یا یوم ولیدلو چې هغه ته عذاب ورکړی کی نو په هغه باندې جاړه وای ما خدان له اسم دا نصاب ویلو دا او یا زره کرته مې دا لا اله الا الله ویلو وای په خپل ځړه کې دته مې نه وي په خپل ځړه کې مې هغه ته ورو بخلو چې دا زما د طرفه دته یو هدیه شو هغه ته مې ورو بخلو وای لک ساعت پس دغه کس واپس په خنداش وای ما ورته وی چې ولې خاندې وای راته وی چې کاکا ما چې مور او پلار مې لیدل یا مې مور لیدلې وا په خوب کې په کشف کې مې ولیدل نو هغه په جهنم کې وا خو اوس مې ولیدل چې په الله رب ذوالجلال جنت ته داخله کړ امام قرطبی رحمه الله وای ما پزړه کې دا ور بخلو دیت او دته مې ویلم نو وای الله رب ذوالجلال دغه او یا زره کرتا د برکت وای دا د جهنم د اور نه خلاص کړه او د جنت مزي ورل ورکړه نو وای د دې د وجنه ماته دوه فائدې وشو یو خراته دا پیدا وشله چې واقعي چا چې او یا زره کرتا لا اله الا الله وی او د خپل ځان د پاره کې خودو یې څوک وفات شوی دي او هغه ته دا هدیه کو صدقه کو نو الله رب ذوالجلال به د جهنم د عذاب نه خلاص کی نو په دې مې یقین پوښ شو او وای دوی مراته دام پته ولګی چې دا صاحب کشف دی او دا کشف صحیح دی نو الله رب ذوالجلال دغه د برکته چې کوم انسان لا اله الا الله او بیا په اخره کې به محمد رسول الله ورسره لګي او یا زره کرته دا اولولي د خپل ځان د پاره د مور او پلار د پاره د بچو د پاره هر څوک چې وي او هغه ته وبخي الله رب ذوالجلال به د جهنم د عذاب نه خلاص کی
نو افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی افضل د ذکرونو نه لا اله الا الله دی. نن منګه پریشان یو، منګه بې سکونه یو، منګه بېچین یو. اصل دا دی چې منګه د الله ذکر پرېښودی. کو منګه د الله ذکر شروع کو په صحیح معنو کې په اخلاص سره د الله ذکر کو، الله رب ذوالجلال بم تمام پریشانی تمام تکلیفونه ختم کی. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.